بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين سورة الشعراء مکی سورت تی دی سورت الشعراء وی ذکر چی د سورت پا اخیره کی لفظ د شعراء راغلی دی دا سورت مکی سورت تی په اعتبار د ترتیبی قرآنی سرا دا سورت شپږشتم دی نازلیدو په لحاظ سره دا سورت وسلوختم دی په دې سورت کې اول رکوعات 220 آیاتونه دي د دې سورت د مخ کې سورت سره ربط او مناسبت دادي چې د مخ کې سورت په اخره کې د مکذبین او د قرآن انجام بیان شو چې هغه به جهنم وي اوس په دې سورت شروع کې دغه قرآن کریم صداقت ذکر کی او د مکذبین انجام ذکر کی یا د مکه سورت په اخره کې نبی علیہ السلام تعالی پاک خپل ذمہ داری بیان کړ د دې سورت په اخره کې به هم الله پاک نبی علیہ السلام ته خپل ذمہ داری بیان کړ یا د مکه سورت په اخره کې د نیکانو خلق صفات بیان شو او د دې سورت په اخره کې به هم نیکانو خلق صفات الله پاک بیان کړ دا سورت الشعراء مکی سورت دی په دې سورت کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا عقیده د توحید دلایل ذکر کړي بیا د نبی علیہ السلام د رسالت دلائل ذکر کړي د نبی علیہ السلام د رسالت په دلایلو کې د موسی علیہ السلام واقعا تفصیلا ابراهیم علیہ السلام واقعا نوح علیہ السلام واقعا هود علیہ السلام واقعا صالح علیہ السلام واقعا لوط علیہ السلام واقعا د شعیب علیہ السلام واقعا چې دا ټول واقعات تاسو تمخ کې تفصیل سره بیا بیان شو او د سورت په اخره کې به الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپل ذمہ داری بیان کی د قران کریم صداقت په بیان کی د مشرکان او کافرانو دا شبهات او تردید بو کی د سورت په اولنې رکوع کې قران کریم صداقت ذکر کی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي د دې کافرانو چې د قران کریم نه انکار او اعراض کوي د دې نتیجه الله پاک ذکر کوي او بیا د خپل وحدانیت دلیل عقلی ذکر کوي چې دې ځمکې ته وګوري هر قسم سیس په مون پیدا کړی برت حاصل کی ایمان دروړي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم طاسیم میم الله پیږي په معنا د دې حروف باندې حروف مقطعات دي تلک آیات الكتاب المبین د آیاتونه د کتاب کار دي چې کار کوون کې دي د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې دي لعلک کی شاید چې تو باقع نفسک تکلیف ورکې خپل ځان ته د وجي د غم د دې کافرانو الله يكون مؤمنين جري والإيمان نروړي ان شان نزل عليهم من السماء کچره مونږ وختي مونږ بنازل کړ په دې باندې اسمان طرف نه آیت النقادا د دین واضحه فضل دانا قوم لا قابعين پس شی بوي د دې سټنا لها دې قران کریم ته خاضعين عاجزا ندی ایمان وروړي الله پاک مجبور کړی وی لیکن ایمان راوړل په زور باندې نشته وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث او ندی راغلی دیتا من ذکر من الرحمن او نرازی دیتا سنسیت قرآن در رحمان ذاتنا محدث پنوی حکم صلی اللہ کانو عنہ موردین مگر دیداغین اعراض کی فقد کذبوا فسیاتیم فتاقی سر دی تکذیبو کد نبی علیہ السلام پر زرد چی دی تبراشی انباء ما كانوا به يستهزئون انجام د دې ټوک اولم يروا الى الارض ايدين نغوري دې زمکه تا کم انبتنا فيها من كل زوج كريم
سمر ډیر موږ پیدا کړی په ځمکه باندې هر قسم من کل زوج کریم دار قسم شینکو جوړا کریم خوندورو او فیدمند سيزوننا ان فی ذلک لا یقینا پدی سيزونو پیدا کول کی د الله پاک د وحدانیت نقلی وما كان اکثر المؤمنین او نه اکثر د دې مؤمنان وان ربک له العزیز الرحیم او یقینا ستارب چې د خامخا غالب او مهربان ذات وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين موسی علیہ السلام واقعا دلته ذکر کی او یاد کا وا چې موږ आवाज وکړ رب ستا موسی علیہ السلام ته په کوه تور باندې ان ائت القوم الظالمين چې تلار چا قوم ظالم تا قوم فرعون چې قوم د فرعون دی لا يتقون دین یریږي چې ایمان نوړي قال موسی علیہ السلام رب زما اني خاف يكذبون یقینا زی یریګم چې دی به زما تکذیب وکي ويضيق صدري او تنگ بشي زما سینا د دې په تکذیب باندې ولا ينطلق لساني او وبن چلیږي زما جبا د وجی دا غلکنتنا فارسل الى هارون فاستما سرا ملګری ک زما هارون علیہ السلام ولهم علی ذنب فخاف يقتلون او د دې په ما باندې او دعوا د قتل د یریګم چې دی به ما مړکی قال الله پاک او فرمایل کلا بالکل پروا مکوا دی تا کلم نشي مړکولی فذهبا پستا سدوال لارشي بیا آیاتنا زم پایاتن باندې انما معكم مستمعون یقینا من استاس سره استاس خبر او پیغام اوریدون کیو فاتیا پستاس ورشي فرعون تا فقولا پستاس وید فرعون تا ان رسول رب العالمین یقینا منغا فرشتي د رب العالمین د طرف نه یو را لګل شي قاصدان او پیغمبران د ان یقینا منغا هر یو زمنګنا رسول رب العالمین رسول رب العالمین دی ان ارسل معنا بني اسرائيل دا چې تولیګه زمون سره د بني اسرائيل شام ته قال اويدي فرعون تراله فات تفسیر جلالین کی فاتیاه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تراله قال اويدي فرعون الم نربك فينا تربیت تا نوکړي زمون په کور کې ولیدن په ماشوم والی کې ولبثت فينا من عمرك سنين او تا وخت تیر کړي نو زمون په کور کې من عمرك سنين د ډیرو کلونو چې دیش کالو فعلتك التي فعلت او تا کو یو کار هغه کار چې تا او کا سړی دی مړکو وانت من الکافرین او توي من الکافرین په وخت کې د ناشکری کوونکو نه قال فعلت ايضا وانا من الضالين وی موسی علیہ السلام ما دا کار کړو لیکن په دا وخت کې زنو ما د علماء نه د پیغمبرانو نه ما سره وخت کې نبوت نو نه خبرو ما ففررت منكم فزلا منكم ز اتقدم استاسنا لما خفتكم هر کله چې یریدم فوهب لي ربي حكما نما تراك زما رب نبوت وجعلني من المرسلين او زي وګرځولم د پیغمبرانو نه وتلك نعمت تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل او دا نعمت تی وتلک نعمت آیا دا نعمت تی تمن علی چت احسان کې پما باندې ان عبدت بنی اسرائیل چتا غلامان جوړ کړی دي د بنی اسرائیلونه قال فرعون وما رب العالمين فرعون ورب العالمين سوقتي قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين او موسی علیہ السلام رب د اسمانونو د زمکو او جب ما بین د دې دوالو کې ان كنتم موقنين کې چاته یقین ساتي هغه رب دی قال لمن حوله لا تستمعون او فرعون چاته چا پیر د سرناستو آیات زدرا خبر اوري موسی علیہ السلام پس ټوک شروع قال او موسی علیہ السلام ربکم استاس رب ورب ابائکم الاولین او استاس د پخوانو مشرانو پلارانو رب امدادي قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون او فرعون یقینا استاس هغه پیغمبر چې تاسو ته را لېږل شي خامخا لیونی دي نعوذ بالله موسی علیہ السلام یادي قال رب المشرق والمغرب
وی موسی علیہ السلام رب د مشرق او د مغرب د ما بینما چې ما بین د دې دواړو کې ان کنتم تاقن کجر تاسو عقل لري قال فرعون وی لئن اتخذت الها غیری کچرتا اونیو خدایان زمان علاوه ماته د خدای او نبی لا جعلنک من المسجونین زبخا مقات او ګرځم د قیدیاننا قال اولو جئتك بشيء مبين او فرعون تاما تروړي افکار دلیل قال فأتي به قال او موسی علیہ السلام اولو جئتك اگر چې ما تا تراوړي بشيء مبين یو افکار دلیل قال فأتي به ان كنت من الصادقين فرعون او دلیل لخایا رولت دلیل دی کچری ترشتنی فالقا صوف اذا ثعبان مبين پس وی غرزول خپل همسا پس ناګهان اخکار مارش غټ مار اجدها شو ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين او رب استخپل لاس پس ناګهان غسپن رڼا ود کتن کده پارا قال للملئ او فرعون دي سرداران تحولوا چا پیر ددو ان هذا لساحر عليم يقينا دا اخکار جادوگر دی يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون دی غواړي چې تاسو باسي تاسو د ازمکنا په خپل جادو پس تاسو سم مشوره را کوي ماته قال او دی فرعون ته جادو دی ملګرو ارجه د مهلت ور کوا خو د ضرور لا وبعد في المدائن حاشرين او تولګ په خارون کې خلق را جمع کوونکی چې جادوګر را جمع کی یا تو کبه کل سحار علیم دی براولی تا هر قسم ماهر جادوګر فجمع السحرة را جمع کړی شو جادوګر لمیقات یوم معلوم په وخت دا ورځي معلومه چې دا اختر وزوا وقيل للناس هل انتم مجتمعون او ویل شو خلق ته آیات جمع کیدون کیه لعلنا نتبع السحرة کی دي شمنګ تابعداري د جادوګرو کې امکانو هم الغالبین کچر دی غالب شو فلما جاء السحرة هر کله چرال الجادوگر قالوا لفرعون ان لنا الاجر ان كنا نحن الغالبين دی جادوگر فرعون توي آیا زمون د پاره بدلوي کچره مونږ غالب شو قال نعم او فرعون او وانكم اذا لمن المقربين او دین علاوه استاد د پاره بدا منصب می چې تاسو ما سره نږدې بل خلکو کې شي قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون او دې ته موسی عليه السلام تاسو ورځ خپل جادو چې کوم تاسو ورځون کې فالقوا عبالهم واسيهم فدي ورځول خپل رسې خپل همساګانی وقالوا بعزه فرعون ادي جادوگر وی زمون دی په عزت فرعون باندې قسم وی انا نحن الغالبون یقینا من غالب فالقى موسى صافا يتلقف ما يفكون پس او ورزول موسی علیہ السلام په همسا پس ناګهان دی بلوال تیر ولغه چې دی جوړ کړو ارسه او همساګان ټوله خوړي فولقي سرت ساجدين پس او ورزول شو جادوگر په سجده کې قال او دی آمنا برب العالمین من ایمان اوري پر رب العالمین رب موسی هارون د موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام قال امنتم لو قبل ان اذن لكم او فرعون تاسو ایمان ور په د باندې وړاندې زما دی اجازه نه انه لكبيركم الذي علمكم السحر یقینا دا تاسو مشهد تاسو جادو خول دي فلا سوف تعلمون درته تاسو پېښ لو قطع عن ايديكم ادلكم من خلاف زبخا مخاکټکم تاسو لا سنخ پیدا یو بل نه بدل ولو صلبنكم اجمعين تاسو ټول پانشي کم قالوا وی دی جادوګر لا دوی پروا نشتا ان الى ربنا منقلبون یقینا من پلب واپس کیدون کیو ان نتم یغفر لنا ربنا خطايانا یقینا من تمر امید ساتو د خپل لبنا چې بخنو کې مون طرف زمون د ګناهونو ان كنا اول المؤمنين د دې خبر چې مون بشو اول مؤمنان د په دور کې او حين الى موسی فرعون د علاقت نه بعد د مقابله نه بعد موسی علیہ السلام تعالی پاک حکم کو ځان سره بنی اسرائیل لوان کا موسی علیہ السلام بنی اسرائیل لوان کو مخکې واقعات تیر شي او حين الى موسی مون وای کو موسی علیہ السلام ته انصر بیا عبادی چې تبو زما بندگان د شپې په وخت کې پس د دیرش تو کلونو نه دیرش کاله د فرعون غلامی کړي و انکم متبعون یقینا تاسو بشي بدا فرعونیان درزي فارسل فرعون في المدائن حاشرين فسئل فرعون پر قارون کی راجم کون کی خلق انه لشرذمه قليل یقینا دا وړي کی جماعت بني اسرائيل وانهم لنا لغائزون او يقينا دي منغو سكون کی وانا لجميع حاضرون او يقينا من طول حاضرون خاوندان د طاقت او د قوت فاخرجنا من جنات عيون پس من رو استل دا بني اسرائيل د باغونو دا فرعونان د باغونو د چینونه
وکنوز د خزانو نه مقام کریم د عزت زینا کذالکم دارنګي واورثنا بني اسرائيل امنګا وارثان جوړ کړ دغه بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فذي روان شو دا فرعونیان د دې بني اسرائيل پسې په وخت د اشراق کې فلما ترى الجمان هر کله چې دوالو ډلیو بل اولیدل قال اصحاب موسی او موسی عليه السلام ملګر ان لمدركون يقرن مندل شو قال او موسی عليه السلام کله هرگز داسې نه ان معي ربي سيدين يقرن زما رب دي زرد چې موږ ته بلاره د نجات وکي فاوحينا الى موسى پس موږ وایو کوم موسی عليه السلام ته ان د دې خبر اجر بیاسا کل بحر چې تو وقه په خپل همسا باندې د دریا بحر قلزم فانفلق پس داسیر شو فكان كل فرق كالطود العظيم پشوی د دې د اوبو كل فرق هر ټوټه كالطود العظيم پشان د لوی غر د غر پشان اوچتي اوبو درې دي په منځ کې او چلار جوړ شو وازلفنا ثم الاخرين او من نذكر دغزه فرعونيان وانجينا موسى من معه اجمعين او من نجات موسى عليه السلام بني اسرائيل ټولتا ثم غرقنا الاخرين بیا من غرق دا فرعونيان ان في ذلك الايه يقين دي پالاکت کې نصيحت دي دا چا پاره چ نصيحت حاصلې وما كان اكثر المؤمنين اكثر دي مؤمنان ان ربك له العزيز الرحيم يقينا استعرب چې خامخا غالب او رحم کول کی ذات دي واتلو عليهم نبأ ابراهيم د نبی عليه السلام د رسالت دلیل دي واقعات ابراهيم عليه السلام په مخکې رکو کې واقعات موسی عليه السلام دلیل په دې رکو کې واقعات ابراهيم عليه السلام واقعا مخکې تیر شوی واتلو عليهم نبأ ابراهيم تورل پیغمبر عليه السلام په کفار د مکی باندې واقعات ابراهيم عليه السلام اذ قال لابي وقومي ما تعبدون کله چې د پلار قوم ته تاسو سره عبادت کوي خالد او نعبد عبادت کوي اسنامند بوتانو فنزل لا عاكفين پس موږ همیشه دی عبادت کو د شپه او ورځې قال هل يسمعونكم يستدعون او ابراهيم عليه السلام ايدي او تاسو کړه تاسو عبادت کوي او ينفعونكم دون یادی تاسو پیدا درکې چې عبادت کوي او يضرون یا تاسو ته ضرر درکې چې تاسو عبادت نه کوي قال او دي بل وجنا ابانا كذلك يفعلون بلکې موږ دې خپل پلان چې دانګي غیم کول د موږ پشان د بوتانو عبادت کوي قال ابراهيم عليه السلام افريتم ما كنتم تعبدون تاسو ما خبر راکې ما كنتم تعبدون تاسو د کوم څه عبادت کوي او فرئیتم ز خبرداری در کوم تاسو ته ما دا غس کنتم تعبدون چې تاسو عبادت کوي انتم تاسو اباکم لقدمون تاسو بلاران پخوانی فینما دولی دا بوتان تاسو دا فینما دولی دا زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب العالمین ذکر رب العالمین عبادت کوم تاسو د دینکم الذي الله پاک صفات ابراهيم عليه السلام بیان کړ الذي الله پاک غزاد ته خلقني زی پیدا کړم په دین بیا رهنمایي را تکړه د خپل دین والذي ويطعمني ويسقين والله پاک غزاد ته چې ما ته طعام او اسکاک را کوي و اذا مرضت فويش بنار کله چې بیمار شم شفا را کوي والذي يميتني ثم يحييني او کله چې بیمار یمیتنی وفاتی بما لرا ثم یحین بیا ما راجوندی کوي والذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین او الله پاک غزاد ته عزت مساتم چې بخنه بو کې ما زما د خطاګانو قیامت پر رب هب لی حکم والحقنی بالصالحین یا الله تما تراکا حکما پوها سره د علم سره د عمل ولقني بالصالحين ما بواسطه پیغمبران سره وجعل لي لسان صدق في الاخرين او تو ګرځما د پاره ذکر خيستا پرستانو خلقو کې وجعلني من ورثه جنة النعيم او تو ګرځما وارثان د جنت نه وغفر لي ابي انه كان من الضالين تبخنو ګرځما پلار یقینا گمراهانو ولا تخزني يوم يبعثون مامور سواکو قیامت پر يوم فاغرت باندې لا ينفع مال ولا بنون چې پیدا نور کې چا تبچي ولا مال ولا بنون نظام الا من الله بقلب سليم مگر چې راشي الله پاک ته په صفازل باندې کفر او د شرک او د ګناهونو نه او دې پته جنت للمتقين خيسه بکلی شي جنت متقین ته او برزت الجحيم الغاوين او نزدې بکلی شي خار بکلی شي جهنم للغاوين سرکش خلق ته وقيل لمن ما كنتم تعبدون برشديت تاسو کوم دي تاسو خدایان ان دون الله سوا د الله هل ينصرونكم هدي تاسو امداد کول شي په دغه عذاب باندې او ينتصر یا د ځان نه عذاب لري کول شي چې ځان امدادو کی بدل خپل واخلي فكوبكبوا فيها هم والغاوون فسلطه بغرزول شي دا عابدین په دې جهنم کې والغاوون د دې د معبودان وجنود ابلیس اجمعون او لخر د ابلیس ټول قالوا وای بدا عبادت کوونکی هم فيها يختصمون دې په جهنم کې جګړه کوي تالله قسم په الله ان كنا لفي ضلال مبين یقین په کار گمراهی کې ان سويكم برب العالمین کله چې تاسو بوتان موږ د الله رب العالمین سره برابر کړي په دنیا کې وما ضلنا الا المجرمون
او موږ نو گمراه کړي مگر دي مجرمانو فما لنا من شافعين فنشتر زمونږ د پاره څوک سفارشي ولا صديق حميم او نه خالص دوست فلو ان لنا کرتا فنكون من المؤمنين کچر زمونږ د پاره دنیا ته واپس وینم موږ به ایمان راوړې ان في ذلك الايه یقینا پدې واقعه د ابراهيم عليه السلام کې نخدا الله پاک د وحدانیت وما كان اكثر المؤمنين او نو اکثر د مؤمنان وان ربك هو العزيز الرحيم او یقینا سارب خامخا بخون کې مهربان دي په مخکې رکوع کې د نبی عليه السلام د رسالت دلیل واقعه د ابراهيم عليه السلام بیان شو اوس په دې رکوع کې د نبی عليه السلام د رسالت دلیل واقعه د نوح عليه السلام ذکر کیږي واقعه د نوح عليه السلام تفصیلا مخکې ذکر شوی ده کذبت قوم لوط نوح المرسلين تکذیب کړ قوم د نوح عليه السلام پیغمبرانو اذ قال لهم اخو نوح لا تتقون کله چې وی دي نوح عليه السلام رور د دې آیات تاسو نه یریږي انی لکم رسول امین یقینا ساز د پاره رسول امانت دارم فتقوا الله واتقون پس تاسو الله دې زما تابعداري کوي او ما سلكم علی من اجر جنوان تاسو نه پیدین سبدلا ان اجر الا على رب العالمین نشتري زما بدلا مگر پر رب العالمین باندې دا فتقوا الله پس الله نه یریږي ته زما منی قال او دې انو ملک وتوکل زر اي موسی پتا ایمان نو حال لا تابعداري کړه کمزوري خلکو قال او نوح عليه السلام وما علمي بما كان يعملون زنه پیغام په سبان دي وما علمي بما كانوا يعملون او نشتر زما علم په سبان دي چې دوی کوي ان حساب الا على رب التشرون نری حساب د دې مگر پر زما باندې کچري تاسو پیږي وما انا بطارد المؤمنين او زنه يم شلون کې مؤمنانو لرا ان انا الا نذير مبين نيم زمغر يرون کې ښکارا قال اويدي لم تنتهي يا نوح كجرت من نشينو عليه السلام د خپل دین مهنتنا يتكونن من المرجومين خامخامه تشي درجم کړی شونه قال ربي ان قومي كذبون نوح عليه السلام اي رب زما د قوم تکذیبکم فافتح بيني وبينهم فتحا يا الله ته جدای راول په ما بین زمو د دې کې فتحا په جدای راوستو سره ونجني من معي من المؤمنين ما تنجات رکو مؤمنان ته او اچات جما سره د مؤمنان فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون پس موږ د نجات او چاته سره پټک کېشته کیو ثم غرقنا بعض الباقين بیا من غرق پس دنه باقي خلق ان في ذلك الايه یقینا په دې واقعه کې خامخې عبرت او ما كان اكثر المؤمنين او اکثر د دې مؤمنان وان ربك هو العزيز الرحيم او یقینا صارف چې خامخې بخون کې مهربان دي كذبت ثمود كذبت عاد المرسلين فمخکې رکوع کې د نبی عليه السلام د رسالت دلیل واقعه د نوح عليه السلام بیان شو اوس په دې رکوع کې د نبی عليه السلام د رسالت دلیل واقعه د هود عليه السلام بیانېږي هادیانو او د هود عليه السلام واقعا په سورۃ الاعراف کی او په سورۃ الهود کی تفصیلا بیان شوی كذبت عاد المرسلين تکذیب کړو عادیان د پیغمبرانو اذ قال لهم هود نتقون کله چې وی دي ته ورور د هود علی السلام ایت تاسو نه ریږي چې ایمان نه وړي انی لکم رسول امین یقینا ساز په رسول امانت دارم فتقوا الله پس تاسو یریږي د الله نه او اتیون جما تابعداري کوي او ما اسالکم علی من اجر جنوال تاسو په دین باندې سبدلا ان اجر الا على رب العالمین نشتره بدل زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتبنون بكل رین ایت تعبدون ایت تاسو آبادی کې پاره اوچت زبان آیات جوړه پاره اوچت زبان دي یو نخو علامات تعبتون عبس وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او تاسو جوړوي مصانع خپل معنی لعلكم تخلدون لپاره دي چې تاسو به همیشه پاتې شئ تاسو به همیشه په خپل کول کې وې دا بتشتم جبارین هلکه تاسو بچا باندې حمله کوي بسر کشي سره فتقوا الله پس تاسو یریږي د الله ماتون زما تابعداري کوي وتقوا الذي تاسو یریږي د الله پاک هغه ذات نه امدکم بما تعلمون چې تاسو امداد کړی دی په څه چې تاسو ته معلوم دي امدکم بنعام وبنین تاسو امداد کړی په بچ په بنعام په سارو وبنین په زامنو وجنات په باغون وعيون په چیرو ان يخاف عليك مذاب يوم عظيم یقینا یریږي په تاسو باندې عذاب د سخت د لوی ورځې قالوا ودي سواء علينا برابر د پم باندې واس تم لم تکم الواجر کتم تنسیت کی یا مون تنسیت نکي ستا نسیت پم باندې اثر نکي ان هذا الا خلق الاولين نه دا نسیت مگر پخوالي عدد پخوانو خلقو دي وما نحن بمعذبين او نه موږ ته چې موږ ته عذاب را کول شي په دنیا کې او آخرت کې فکذبوا تکذیب داود علیہ السلام کو فهلكنا پس موږ هلاک کړ دي ان في ذلك الايه يقين بديق واقعه کې خامخانه خدا وما كان اكثر المؤمنين او نو اکثر د دې مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم
الرحیم او یقینا ستارب چې خامخا بخون کې مهربان کذبت ثمود المرسلین فمخرکو کې واقعا ده هود علیہ السلام چې دلیل د رسالت د نبی علیہ السلام په دې رکوع کې واقعا صالح علیہ السلام چې دلیل د رسالت د نبی علیہ السلام دي واقعات تفصیلا مخکې ذکر شوی و کذبت ثمود المرسلین تکذیب کو سمودیان د پیغمبرانو اذ قال مقوم صالح هر کله چې وی دي تر د صالح علیه السلام الا تتقون تاسو نه یریږي چې ایمان وروړي انی لکم رسول امین یقینا سازه پر رسول امانتدار فتقوا الله دین پر سازه الله یریږي زما تابعداري کوي او ما اسالکم علی من جنن وال تاسو په دین ما سبدلا ان اجر الا علی رب العالمین نشتري زما بدلا مگر پر رب العالمین اتدركون فی ما ها هنا امین ایت تاسو پر خودل شي په واسکی ها هنا دلتا امرین په من باندې ایت تاسو په دې امن کې همیشه د پاره فی جنات په باغون وعیون په چینو کې وزوع او په بسرونو کې ونخل په کجور کې طلعها حدیم چې داغه غونچی نرم او تازه وتنخیتون من جبال بوتن فارین او تاسو تراشی د غرونه کورونه فارهین او استاد په مهارت سره فتقوا الله واتون پس تاسو یې د الله زما تابعداري کوي ولا تطيعوا المسرفين تاسو تابعداري مو کې د کوم د اسراف کوونکو الذين کسان دي یفسدون فی الارض چې فساد کې اسراف کوونکي دا چې فساد کې بزمکه کې ولا یصلحون او د الله پاک عبادت نه کوي قال امید انما انت من المسحرين یقینا ته چې پتا جادو شوی دي ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر په شان زموږ یو سړی فاتبیاتن کوته من صادقین تراول په باندې عذاب کې چرشتنی قال هذه یو نه خرا ولا کې چرشتنی قال هذه ناقه الله او صالح علیه السلام دا اخذا ناقه دا اخذا لها شرب انددي د پاره نمبر 2 بودي ولکم شرب یوم معلوم او یو ساده پاره د وبس کړه د سارو معلومه ولا تمسوا بسن فياخذ مذاب او عظیم او تاسو مسکه دی او خللا فتکلیف سرا ونوبن سی تاسو لرا عذاب دلوی رجی فاقر پزیدا زخمی کړه فاصبحونا دی من دی پر وتل دی شو په خپل کار باندې پیمانه فاخذهم العذاب فسوني ودوی العذاب ان فی ذلک الايه یقینا بدی کونه خدا الايه وما كان اكثر المؤمنين او نو اکثر د دې مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم او یقینا صارف خامخا غالب او رحم کوونکی ذات دی کذبت قوم لوط المرسلین فمخرکو کی واقعات هود صالح علیہ السلام دلیل در رسالت بیان شو اس په دې رکو کې واقعات لوط علیہ السلام رسالت دلیل در رسالت بیانې کذبت قوم لوط المرسلین چې واقعا مخکې تفصیلا تیر شوی دا تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون کله چې دې ترور د لوط علیہ السلام تاسو نه یې چې ایمان وروړي انی لکم رسول امین یقینا ساز پر رسول امانتدار فتقوا الله فزالو یریګو ته جما تابعداري کوي و ما اسلکم علی من جن جنوال تاسو په دین سبد ان اجر الا علی رب العالمین نشتر بدل زما مگر پر رب العالمین اتاتون ذکر من العالمین تاسو تکین هرینو تر مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم تاسو پر دې چې پیدا کړی ساز پر رب ساز د بیانونه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو زیاتی کوونکې قوم یې قالوا بدی ان لم تنتهي يا لوط کچر تمن شهید تبلیغ نه لوط علیہ السلام لتكونن من المخرجين مخابه تشهید وسلف جو خلقنا کرنا بدی وباسو قال لوط علیہ السلام انی لعملكم من القالين یقین ساس عمل ربک غنم رب نجني واهلي مما يجمعون مما يعملون یا الله ما تنجات را کزمال تدویر عملنا فنجانا واهله اجمعين پس موږ نجات ورکړه او حال دتا الا عجوز طولتا الا عجوز في الغابرين مگر د بیبیتا چې هغه ته موږ نجات ورنګ پر صفات کېدم کې هلاک شو ثم دمرنا الاخرين بیا موږ هلاک کړو سني خلق امتنا لمطر موږ ور په دې باندې باران د کانو فسامت المنجن ډېر بدور ډېر بدو باران دا يرول شو خلق د عذاب ان في ذلك الايه یقینا په دې واقع کې خامخا نخد عبرت وما كان اكثر المؤمنين او نكسر د دې مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم او یقینا صارف چې خامخا غالب او رحم کون کې ذات کذب اصحاب الایکه المرسلین مخکرو کو کې واقعات نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات لوط علیہ السلام بیان شو په دې رکو کې دلیل رسالت واقعات شعیب علیہ السلام بیانېږي مخکې تفصیل ذکر شو کذب اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کو خاوندان د بنچ قوم د شعیب علیہ السلام المرسلین پیغمبران اذ قالم شعیب خرج هر کله چې دې ته شعیب علیہ السلام الا تتقون تاسو نه یریږئ انی لکم رسول امین یقینا استاد زپار رسول امانتدار یم فاتقوا الله واتقوا فاستعذ الله او يريك زما تابعداري کوي وما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين زنه ولم سازنه په دین باندې سبدلا نشتر زما بدلا مگر پر رب العالمین دا او فل کيل ولا تكون من المخسرين تاسو پوره کې بیمانه او تاسو مکه وي ها مکیږي د کمی کون کو وزنوا بالقسطاس المستقيم تاسو وزن کې په برابر پیمانه ولا تبصوا الناس عشان تاسو مکه مې دخل کو سيزن ولا تعظوا في الدوس تاسو مکه مگر دي پس مکه کې فساديان واتقوا الذي خلقكم الجبال
جبلة الاولین تاسو یې دا ذات نه تاسو پیدا کړی په خواني خلک پیدا کړی دي قالو وی دي انما انت من المسحرين یقینا ته چې پتا باندې جادو شوی دي فما ته لا بشر مثلنا او تنه مگر نو پشان یو سړی وان ظنك لمن الكاذبين او یقینا من قابقه تابانه خیال کو چې ته دروغ جنې فاسقط علينا كسفا من السماء فسرو غردم په باندې او ټوټه د اسمان نه د عذاب ان كنت من الصادقين که چریت رښتونی قال او شعیب علیہ السلام ربي علم ما تعملون زما رب خو پیږي پاسه چې ستاس کوي فقدم عذاب يوم الذله پس تکذیب کوونیو دی له عذاب دا ورځ د سوري چې اوریس په د پاسه را او د اوریت نه په د اور باران اورید انه كان عذاب يوم عظیم یقینا دا ودا انه كان عذاب يوم عظیم یقینا دا عذاب دا لو يربزي ان في ذلك الايه يقينا بدي کې خامخانه خدا وما كانت المؤمنين اكثر ذي مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا استعرب چې خامخا بخون کې العزيز غالب ذات رحيم رحم کون کې ذات وانه لتنزيل رب العالمين فمخركو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل واقعات شعیب علیہ السلام بیان شو په دې رکوع کې د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل قرآن کریم نازل دل ذکر کیږي په دې رکوع کې صداقت د قرآن کریم ذکر کیږي د قرآن کریم د نازل دوزه چې د نبی علیہ السلام سینه دا ذکر کیږي د قرآن کریم جبه ذکر کیږي د قرآن کریم صفات ذکر کیږي مشرکان د مکه ته بطور نصیحت د بنی اسرائیل واقعات ذکر کیږي دا قرآن کریم دا عربی جبی فضیلت ذکر کیږي کدا قرآن کریم موږ نازل کړي په بل جبه کې دی باندې بدل استل چا لیکن دی بیا ایمان نه راوړو دا مشکان د مکه ایمان ځکه نه راوړي تر دې چې دی باندې عذاب راشي بیا به ایمان نه وړي کله چې عذاب پراشي بیا به ایمان راوړي لیکن بیا بر دی ایمان نه قبلي الله پاک بل قانون او دستور ذکر کوي چې موږ بغیر د پیغمبر لېګلو نه یو قوم او یو کلی نه هلاکو بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک خپل ذمہ داری ذکر کوي چې خپل قبیلات الله پاک د عذاب نه يروا هغه نه بعد نبی علیہ السلام بن هاشم بن عبد المطلب ته وروړي وکړه او دعوت ورکړه لیکن هغه انکار وکړ هغه کې ابو لهب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تب دعا وکړه وي تبا لك لهذا جماعتنا الله پاک آیت نازل کړ تبت يد ابي لهب ابو لهب باندې هلاکت راشي الله پاک جواب ورکړ بیا نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای چې ته الله پاک باندې توکل کو په هغه وخت کې هر وخت چې ته عبادت کې الله پاک تاویني او بل الله پاک نازلېږي په چا باندې په دروغجنو خلکو باندې او په شاعرانو باندې چې غیر گمراهی تابعداري کوي بیا د مؤمنان انجام په اخر کې صفات ذکر کوي نو فرمای وانه لتنزيل رب العالمین قرآن دا قران کریم نازل کړی دی رب العالمین نازل به الروح الامین نازل راوړي دی لرا جبرئیل علیہ السلام علی قلبک لتكون من المنذرین استاپسینه باندې تپارا دی چې تشهید يرون کنا بلسان عربي مبين پنجاب عربي ښکار کی او انه لفي زبر الاولين يقرن دا قران کریم په خوانو کتابونو کې موجود او لم يكن لم آیه د مکی خلق د آیه یو نخه ان يعلم علماء بني اسرائيل چې دي تخودل و علماء د بني اسرائيل دغه نخه ولو نزلنا على بعض العجمين کچره موږ به نازل کړو دا قران على بعض العجمين فبعض عجم خلق باندې فقرأوا علم او بیا غي پدې مکی والا خلق باندې لوستو ما كانوا مؤمنين دی بیا باغي باندې ایمان نه ورو كذلك دانګي سلكنا في قلوب المجرمين من دا داخلو دا تکذیب د قران کریم په زلونو د مجرمانو کې لا یمنون بها تا ير اولاد ابرلیم ایمان وروړي په دې قران باندې دردي بوجدي او ویني عذاب دردناک فیاتم بغتتن وهم لا يشعرون فدی برا راتک را بشي په دې باندې عذاب ناصاف وهم لا يشعرون دی باندې پی فیقولوا پدی بوي هل نحن منذر ايمون ته مهلت ملوشي چې مونږ ایمانو اف بعذاب استاجرون اي په عذاب زمونږ باندې دي جلدي غواړي جلدي مطالبه کې افر ایت ګوري امت تعلم سین کچره مونږ دي ته فایده ورکړي وسو کاله ثم جاءهم ما كانوا يعدون بیا براشي پدی باندې بیا راشي دي تا غضب چې د اغي دي سره واده کول شي ما اغنانهم ما كانوا متون دي سپید بور کې دي ته دي غمال چې دي کم دنیا کې جمع کړو نعمت حاصل کړي او مالکنا من قريه یا ما اغنانهم
فیدا نور کی دیتا ما هغه سکانو یمتون چې باغی باندې ته فیدا ملو شي د دنیا یعنی د عذاب په لری کول کی او مالکنا من قريه او موږ نو هلاک کړي سو کلی الا لا منذرون مگر موږ دا غي د پاره يرون کی لګور يرون کی پیغمبران ولو ذکر د پاره د نصیحت وما كنا ظالمين او موږ نه ظالمان وما تنزلت بالشياطين او نه نازل کړي د قران کریم شیطانانو وما ينبغي لهم يستطيعون نه دي مناسب د غي د پاره نه غي طاقت د قران نازل دولري انهم عن السمع لمعزولون یقینا شیطانان چې د قران د اوریدون لري کړي شي دي فلا تدعوا مع الله اله اخر تم بلد الله پاک سره بل خدای شریک فتكون من المعذبين وان تبشيد عذاب شدنا وانذر عشيرتك الاقربين او تو يرخ بل قبيله الاقربين نزدي پیغمبر علیہ السلام تخپل قبيله والا خلق د الله پاک د عذابون او يروا وقف زنا کلمه تبا کمل المؤمنین او تخکته خپل وزري خپل لاسونه هغه چاته چې ستا تابعداري کوي د مؤمنانو فین اسوک پس که تر دې ستانه فرمان وکړه فقل تو فرما انی بری مما تعملون یقینا بظالم ساز عملنا وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل ک په غالب رحم کوونکی ځان باندې ذات باندې الذي اغذات الذي يراك حين تقوم چې هغه ویني تا کله چې ته ادریږي عبادت ته وتقلبك في الساجدين او کله چې ته زی سجده کې انه هو السميع العليم بشک الله پاک اوریدن کې په ذات کې هل نبئكم على من تنزل الشياطين ایزه خبرداري درکم تاسو ته چې شیطان پچا نازلي شیطانان پچا نازلي تنزل على كل فاك نثيم نازلي کی راضي دا شیطان په دروژن ظالم باندې يلقون السمع دی ورچي وسوسې دي شیطانان د خلکو ته وختن کاجب اکثر د دوی واکثرهم کاذبون او اکثر د دې دروغجن او شعراء یتبعهم الغاوون او شاعران چې وي د تابعداري کوي د گمراهانو الم تر تنګور نو فی کل وادی یهمون چې دا شاعران په هر یو کنده یهمون پریشان پراتی وانم یقولون ما یفعلون یقینا دی هغه سو چې کوي نه نو شاعران وی یو سو او کوي بل سو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسان چې ایمان لري عمل کړي کې وذكر الله كثيرا او دی یاد کله پاک ډېر وانتصروا من بعد ما ظلموا انتقام دی واخذ په ظلم د دوینا او چې چا په ظلم کړو وسيعلم الذين ظلموا زرد چې په بشا کسان چې ظالمان دي اي منقلب ينقلبون چې په کم طرف تدوی ګرځول شي کم طرف ته چې دوی زی دي بخپل طرفونه د ظالمان او پیجني واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین